وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. کرسۍ باندې د منځه متعلق تا تپوس چې کوم کړی دی دې باره کې بنیادي خبره خو دا ده چې یو سړی د قیام په پرېښودو کې معذور وي، معنا ده چې ودرېدی نه شي لمانځه کې، او په کرسۍ باندې په ناسته لمونځ کوي. نو د دې دا مطلب نه ده چې دی د رکوع سجده په اشاره باندې کوي. کله چې رکوع سجده خو په صحیح طریقې کولی شي نو ټیک ته قیام خو نشي کولی، نو کې بني، لیکن دا نه ده چې رکوع سجده هم په اشاره باندې بیا کوي، ځکه رکوع سجده باندې قادره دی. او د دې عکس که چېرته اوس دی رکوع سجده نشي کولی په خپل طریقه باندې صحیح طریقه باندې زنګونانو کې څه مسله ده، نو د دې دا مطلب نه ده چې دی به قیام هم نه کوي، قیام به ګنې پرېږدي، حالانکه قیام کولی شي، ودرېدی شي دی بیا ودرېږي، په کرسۍ باندې کېناستل جایز نه دي کله چې دی قیام کولی شي. ځکه د مانځه د ارکان واجباتو باره کې قانون او قاعده دا ده چې لمونځ کوونکی کوم شی کولی شي نو هغه کار پې واجب دی په هغه طریقه باندې، چې کوم شي نه عاجز شي نه شي کولی نو هغه ترې ساقطېږي، هغه پې نشته دی. یو سړی عاجزه دی د قیام نو ناسته ولا کرسۍ جایز دی د قیام په ټایم کې، او رکوع سجدې چې دی په خپل هیئت او شکل باندې به کوي په صحیح باندې. اوس که دی قیام کولی شي خو رکوع سجدو ته ګرانه ده نو بیا به قیام کوي، لمونځ به په ولاړه کوي، په کرسۍ بیا رکوع سجدې په ټایم کې کښېني او اشاره باندې به کوي، او سجده به یې د رکوع نه لږ ښکته وي، څنګه چې عام حدیث کې قانون راغلی دی. خو دا ده چې اوس دا کرسۍ به کوم ځای کې ږدي په سب کې، یو سړی په ناسته باندې لمونځ کوي نو دا به د کرسۍ کوم ځای ږدي. نو دې کې دا تفصیل دی چې کرسۍ باندې په ناسته چې څوک لمونځ کوي د هغه دوه حالتونه دي. یو حالت یې دا دی چې دا په کرسۍ باندې د اول نه تر اخره پورې بس په ناسته لمونځ کوي، معذوره دی نشي کوي، یعنې ټول په ناسته باندې لمونځ یې ده. د پر خلاصه طریقه دا ده چې دی به د صف د خلکو د خپو د قدمونو چې کوم ځایونه دي دی به د هغې سره د خپل ناستې هغه ځای برابروي، هغه سیټ چې کوم دی د ملا سره چې برابر کوم ځای دی هغه به ورسره برابروي. داسې ووایي چې د کرسۍ وروستنۍ خپې چې کومې دي بهرحال خو دی به ورسره خپل دا دی چې لکه مثلا په ځمکه باندې کښېني یا کوم ځای باندې چې دی کښېني په کرسۍ باندې، په کار چې دقه د خلکو د خپو د ودرېدو په حالت کې د خپو سره دغه ځای برابر شي. که د کرسۍ خپې لږې مخکې یا وروسته یې دغسې مسله نه ده، او علماو دې باندې صراحت کړی دی چې د اعتبار چې کوم دی د مقتدي ځای ته که مقتدي کښېني ابه د ناستې هغه ځای ته به کتی شي چې دی کښېني نو هغه ځای کې هغه ټایم ته به ده ته کتی شي چې د نور صف سره دا ناستې حالت برابر شي، لکه دا علماو کتابونو کې پخوا نه ذکر کړي. شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم تپوس شوی دی چې سړی په کرسۍ جومات کې لمونځ کوي، آیا د کرسۍ خپې وروستنۍ چې کوم دي دا به د دې ولاړو مقتدیانو د خپو سره برابروي د وروستنۍ خپې، او که نه د مخکینۍ خپې به د هغې سره برابروي؟ جواب ورکړو چې وروستنۍ خپې چې کومې دي دا به د ولاړو خلکو د خپو سره برابري، کرسۍ دا وروستنۍ خپې. نو شیخ ابن عثیمین نه تپوس شو چې که چېرته دا سړی بالفرض دی ودرېږي نو په ولاړه کې خو دی مخکې بیا د هغوی نه راځي، ځکه چې په ناسته کې صرف د هغوی سره برابر و، لیکن چې کله دی ودرېد رامخکې شو د نور صف نه. نو هغو له جواب ورکړو چې دا خو ته بالفرض خبره کوې، دی مستقل ناست دی ولاړ نه دی، د ده دا کوناټي چې کوم دي نو دا به د نور لمونځګزارو د خپو په برابر باندې د ګرځولی شي. مطلب د شیخ ابن عثیمین د جواب دا دی چې لکه دا هغه کس دی چې دی مستقل طور ټول لمونځ په ناسته باندې کوي، څه پکې په ولاړه او څه ناسته دا پکې نشته، ټول په ناسته دي، نو د هغه دپاره بیا دغه یو قانون دی، دغه یو حالت شو چې ټول لمونځ یې په ناسته وي، بس دی به ناستې په ټایم کې به د ده چې کوم د ناستې ځای دی دی به د خپو سره برابر وي. او دویم حالت دا دی چې یو سړی په ولاړه باندې لمونځ کوي خو رکوع سجدې ټایم کې کښېني، ځکه دی مطلب دا دی چې رکوع یا سجده چې کوم په صحیح طریقه باندې نشي کولی هغې ته کښېني په اشاره کوي. نو علما وایي چې د پخوانو علماو فقهاو په دې کې څه خبره مونږ نه ده لیدلې چې په دې حالت کې به څه کوي، ځکه دی په قیام دپاره ولاړ دی او رکوع سجدې دپاره مثلا کښېني یا صرف د سجدې دپاره کښېني. موجوده اوسنو علماو کې
بعض علماء نه تپوس شي لکه عبدالرحمن شیخ عبدالرحمن البراک نو هغه دا جواب ورکړی دی چې اعتبار به قیام ته یې وشو چې دی به کې چونکې ودرېږي نو دی کې به موږ قیام ته ګورو نو دی به داسې ودرېږي چې دی به د ولاړې په حالت کې د نور صف سره برابر وي داسې نه چې ودرېږي او د صف نه مخکې نو بیا خو پکار ده چې کرسۍ لږه وروسته وي ځکه کرسۍ به بیا وروسته راځي وروسته صف ته به وځي کرسۍ به وروسته صف ته وځي هله به دی په ولاړه کې د نور صف سره برابر وي کرسۍ شاته شي کرسۍ ځای ونه نیسي نو پکار دا چې دا کرسۍ په دې ځای کې چې وروستني صف ته څه تکلیف نه وي په مشوره په طریقه باندې طریقه باندې دی هغه ځای کې ودرېږي امام یا د نور کسان یې پوهېږي چې دې ځای کې دی ودرېږي چې وروستو صف والا ته څه تکلیف نه وي ځکه چې د کرسۍ وروسته کوي وروسته صف والا بیا سجده هم نشي کولی نو داسې ځای پکار دی وله چې هغې کې نور صف نه متاثر کېږي مثال اخري د صف په اخري ځای کې هم دی ودرېدو زه بس په صف کې بس په اخري کس مطلب دی ورپسې صف کې د اخري یو کس ځای چې کوم دی د ونیو لیکن په منځ کې د صف څه نقصان رانغی اخر کې خلل راغی لیکن په منځ کې رانغی نو داسې څه طریقه به کوي چې او که نه ممکن نو بیا خو قیام په وخت کې د شریعت د اصولو مطابق داسې مطلب دا چې گنجایش پکې جوړېږي چې بل څه طریقې نه کېږي او دی معذوره دی نو بس کرسۍ چې کومه ده نو هغه سب سره برابر کېږي شاته نه یې ولاړې په ټایم کې به مجبوراً چې کوم دی نو دی به د نور صف نه رامخکې کېږي ځکه چې کرسۍ وروسته کوي وروسته صف ته نقصان دی د هغې په نسبت دا ښه ده چې دی کرسۍ په خپل ځای باندې صحیح کېږي او دی د ولاړې په ټایم کې د خپل شته صف نه لږ شانتې مخکې راځي دا د عذر یو صورت دی عذرونو په وخت کې هغه څه جایز کېږي چې هغه په عام حالت کې هغه جایز نه وي والله اعلم